وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب صدق الله مولانا العظيم. دا سورة صاد مکی صورت تے په ترتیب د مصحف سره اته دیرشم او په ترتیب د نزول سره اووه دیرشم نمبر صورت تے. سورة قمر نورستو نازل شوه دے او سورة صافات کې هم د دین مخ کې الله فرمایل ان الہکم لواحد او داغه په آغاز کې او داغه په ابتدا کې او د دې په ابتدا کې هم اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. دا د دې کافرانو یو اعتراض او بیا د هغه نورستو د دې اعتراض هغه جواب الله رب العالمین ذکر کوي د توحید په باب کې. دې ګرستو یو واقعه را روانه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب صاحب هغه بیمار شو. ابو جهل، عاص ابن وائل، اسود ابن مطلب، اسود ابن عبد یغوث دی خپل منځ کې مشوره وکړه ځای چې لاړ شو او د عبد المطلب صاحب ته ووایو چې د خپل وراره د قلار ځکه چې کو فرض ک دیره نه وفات شو نو کو بیا د نبی علیه السلام ته مونږ سوایو نو خلق به وی چې ترې ژوند دی نو سې ورته نشو ویلې او چې اوس هغه د دنیا نه رخصت شو نو اوس دوی دغه خلاف کوي او مخالفت کوي. نو دوی ټول راغون شو ابو طالب صاحب ته. ابو طالب صاحب هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک را وغوښتلو او ورته وویل چې وراره بس ته د خپل خدای عبادت کوه، دوی به د خپل خدای عبادت کوي، د دې د خدایانو بد مه وایه، د دې د بوتانو بد مه وایه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر په تسلی او په اطمینان د خپل تره دا خبره واورېدله خو بیا ورته په آخر کې یو خبره کوي وایي تره زه درته یو خبره ونه ښیم کو فرض که هغه کلمه او هغه خبره دوی ومني نو مکه څه کې فتح کې او دوی به حاکمان شي. نه ورته ولې نه دا خو ډېره ښه خبره ده. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمایل دی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلمه دوی وویل. ابو جهل ډېر سخت غوسه شو او کپړې وشنډلې او روان شو. نو دا خبره وکړه اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. خدا مونږ دې د پاره راغلو دعوت راکړي. نو الله رب العالمین هغه واقعه هم په دې کې ضمنن ذکر کوي. نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم صاد. الله رب العالمین عالم دې په معنا د دې حروف باندې والقران ذی الذکر او قسم دې زما په دې قران باندې چې دا نصیحت والده یا دا عزت والده، نصیحت او عزت دواړه. بل الذين كفروا في عزه وشقاق، بلکې کافران فی عزت دی پاغ خپل تکبر کې عزت دی پاغ خپل تکبر کې چې کم نه گویا کې مست دی وشقاق نو په خلاف کې کم اهلکنا من قبلهم من قرن سمر ډیر هلاک کړي دي مونږه مخکې د دوی نه من قرن من امه اغا امتنا فنادو نو هغه اوازونه کړي دي ولا تحین مناس. نو دې ځکه مفسرین لیکلي دي چې دا تا په دې کې زائده ده لا په معنا د لیس سره معنا دا لیس حين العذاب مناس ونجات. د عذاب په وخت کې چې کم دینو ګویا کې بیا دوی ته څوک د خلاصون چې کم دینو ګویا کې دا نه ملاوېدلو ډېرې چغې دي وهلې وي ډېر اوازونه یې وکړل فنادو ولا حين مناس. او بعضې مفسرین وایي چې لاته دا چې کم دی نو ګویا کې په لغت اهل یمن کې په معنا د لیس سره راځي
نو معنا د دواړو یو شان راځي. مطلب دا شو چې لیس حین مناسن لیس حین العذاب، په دقه وخت کې په وخت د عذاب کې څوک چې کم دی نو ګویا کې سزا د خلاصي دا چې کم دی نو ګویا کې دا نه و. نو فرمایي فنادوا نو دي اوازونه لګولي ولا تحین مناسن او نو په دقه وخت کې خلاصون د دوی. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم او دوی تعجب کړی دی ان جاءهم منذر منهم بان جاءهم منذر منهم، پس شي تعجب کړی دی په دې خبره تعجب کړی دی چې راغلی دی دوی ته یو يرونکې منهم د دوی نه دی د قریشو نه دی. وقال الكافرون ویل دي کافرانو هذا ساحر كذاب، دی ابو جهل او د دې ملګرو دی چې کوم دی نو ابو طالب صاحب ته په میټینګ کې ورته وی چې هذا ساحر، دا نبی عليه الصلاه والسلام جادوګر دی، کذاب دروغجن دی. اغا نبی علیہ السلام ورله الټه دعوت ورکو وی تاسو دا یو کلمه وایي په دې ټوله دنیا باندې بادشاہت قائم شي. نو دی ابو جهل او د دې ملګرو وی اجعل الالهه الها واحده، آیا د وګرځول ډیر خدایان یو خدای په شان ته ده په ځای د یو خدای باندې اغه ډیر خدایان هغه چې کم دین راوستل یو خدای ته. معنا دا چې ډیر کسان کم کار کولی شي نو یو کس هغه کولی شي. نو ډیر خدایانو چې کم کار کولی شو نو یو خدای باغ ټول کارونه وکي. دا خو ان هذا لشیء عجاب، بشک دا خو یو شی داسې دی عجاب عجیب، دا خو ډیر عجیب غوندې چې کم دی نو ګویا کې سیز دی ښه چې په ډیر کس باندې یو کار وشي نو هغه ښه دی، کو چې په یوازې څوک کوي نو هغه ښه دی. نو دا ډیر خدایان کې نه ښه شو. وانطلق الملأ منهم، نو لاړل الملأ دغه سرداران منهم د دوینا یعنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د ابو طالب د خوانه چې کم دی نو ګویا کې په خفګان باندې او په غصه باندې په ترنګ باندې روان شو. موږ په پښتو کې ورته وایو الکه په ترنګ باندې اوتل ښه. نو الله رب العالمین فرمایي وانطلق الملأ منهم، بس هغه تر نن بهر اوتل انمشو او وی ویل خپل ملګرو ته امشو چې تاسو چې کم دی نو زئی واصبروا علی الهتکم او صبر کوي یعنی ټیکاو شي علی الهتکم په دغه خپل بوتانو باندې په دغه خپل معبودانو باندې په دې باندې بس چې کم دی نو ځان روح ویني دې زمونږ خبره منینا. ان هذا لشیء یراد، بشکا ان هذا دغه دعوه د نبوت لشیء د سیسیز دی یراد چې دغه غرض کولی شي دغه مراد دی. بس دې چې کم دی نو د خپل خبرې نه اورینا د مراد هم دغه دی چې زما د نبوت به تاسو منئ او زبا به هر حال تاسو ته د توحید دعوت در کوم، زه خاموش نشم پاتې کېدلې. نو دوی خپل آپس کې وایي چې ما سمعنا بهذا فی الملة الاخره، مونږ اوریدل ندي کړي په دې دعوی د توحید باندې په دې الہ واحد باندې د اکتفا کولو فی الملة الاخره هغه ورستنی دین کې. دوی وایي چې په نصرانیت کې هم دا خبره چا نه ده کړې چې الله یو دی. ان هذا الا اختلاق، نه دی دا مگر د ځان نه جوړ شوی خبر، اختلاق افتراء، دا د ځان نه چې کم دی نو ګویا کې یو جوړ شوی چې کم دی نو ګویا کې سیز دی، بس دوی د ځان نه یو جوړ کړی دین دی. نو د کافرانو وی انزل علیه الذکر من بیننا، آیا نازل کړی شوی دی په دوی باندې داسې چې کم دی نو ګویا کې انزل علیه الذکر، دوی داسې وی ښا چې آیا نازل کړی شوی دی په دې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې قران کریم من بیننا په من زمونږ کې په دې کې کم کمال دی چې خالص په د باندې دا قران نازلېږي او دته وحی راځي. بل هم فی شک من ذکری، الله فرمایي ښا دا ادخال الهی دی ښا بل هم فی شک من ذکری، بلکې دا اهل مکه په شک کې دي من ذکری د نصیحت زمانه یعنی د قران زمانه. بل لما یذوقوا العذاب، بلکې دوی لا تر اوسه سکل نه دی عذاب زما لما اوسه پورې دوی چې کم دی نو ګویا کې لا تر اوسه پورې عذاب زما سکل نه دی. لم ما یذوقوا عذابی، تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو دوی تر اوسه پورې لا عذاب سکل نه دی. ام عندهم خزائن رحمت ربک، یا دې د دوی سره خزانه د رحمت دربستا العزیز چې غالب دی الوهاب او چې ورکوونکی دی. نو ښا دا خزانه د نبوت د دوی سره دی، د دوی په کنټرول کې دي چې د دوی څوک خوښ نو هغه ته به نبوت ملاویږي او چې د دوی څوک خوښ نه نو هغه ته به نه ملاویږي. دا د دې اعتراض جواب دی چې انزل علیه الذکر
من بیننا اله بلدت نبوت ملاو شنو الله فرمایي خنو ولې د نبوت لپاره د سړي اختیار د تاسو په لاس کې ام لهم ملک السماوات والارض یا د دوی لپاره ملکیت د اسمانونو د ځمکې او ما بینهما او څه طرف منځ د دواړو دي فليرتقوا فی الاسباب نو خامخا دي او خيږي فی الاسباب هغه رسو کې څه شيستا اسمان ته نو بس اسمان ته دی ور او خيږي او د اسمان او د ځمکې او د ټولو کائنات د کنټرول په خپل لاس باندې واخلي نو جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب جند دا یو لخر دی جند ما یو وړوکی لخر دی دا چې کم دی نو ګویا کې یو وړوکی غونډه ډاله ده د کافرانو ده هنالك په دقه زید انکار کې مهزوم او دا چې کم دی نو شکست خورده ده دا هزیمت چاته ویل کې شکست ویل کېږي ها نو مهزوم دا شکست خورده ده من الاحزاب دا غډلونه تیر مخکم نور امتونه تیر شوی دي شکست خوردا بس د مکې د کافرانو دام یو وړه غونډه ډله ده دا هم چې کم دینه بل اخر شکست به اخري الله پیشنګوئی وکړه په دې آیتونو کې د دې د شکست کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد تکذیب کړل مخکې قوم نوح علیه السلام د عادیان او د فرعون ذو الاوتاد دا فرعون چې کم دینه میخونو والو فرعون ته میخونو ویل کیږي یا خدا دا چې د چې کم نه وګوري کې د لخر خیمه دا به دومره ډیری وي چې د خیمونه بهر با دا چې کوم د نیخ په شکل کې لرګي ټک وهلي شي وي دا به د لری د قطار په شکل کې ښکارېدل د دې وجه د ذل اوتاد ویل کیږي یا د چې کم نه وګوري کې خپل مخالفینو بنی اسرائیل ولا په وجود کې میخونه ټکول د تعذيب او د تکلیف په شکل کې د تر دې وجه نه میخون والا ویل کیږي او یا دا د په سر کې دوخ کړي دا د میخ په شکل کې چې کوم نه وایي کې دا راوتلې وي د دې وجه نه د ذل اوتاد ویل کیږي سلورم نمبر یا دا د حکومت ډیر زیات مضبوطو خلک وی لکه پلان کې سیس باندې میخونه واله مطلب دا چې مضبوط نکو تاسو پوښتنه په خبره باندې میخ می پیواله ده مطلب دا کنایه وی د سیس نه د مضبوطیان ذل اوتاد ډیر مضبوط حکومت والو یا ذل اوتاد لکه څنګه چې په دې اموار لرګي کې دا راوته میخ ښکاریږي د قرنګ په اوار ځمکه کې د دل محلات ښکارېدل نو دې د ډیر لوی محلاتو د قصور دا چې کوم دنه ګویا کې مالک وو تاسو پوښتنه په خبره باندې او یو وجه ورله بعضی مفسرین دا هم لیکل دا د په دې میخونو باندې یو نوع کېل کولو به کوله د دې وجنا د په هغه کېل باندې مشهور شوی او نزول اوتاد به ورته وي بهر حال وثمود وقوم لوط او سمودیان چې دا قوم د لوط علیه السلام وثمود او سمودیان وقوم لوط او قوم د لوط علیه السلام واصحاب الایکه او هغه زنګل والا بن والا یعنی د شعیب علیه السلام قوم اولئک الاحزاب ندق خلق دا جماعتون دي دا من الاحزاب چې الله ویل دي کنه دا دقه جماعتون دي ښا ان كل الا كذب الرسل ندي دا ټول مگر تکذیب د انبیاء کړل نو فحق عقاب نو پس واجب شوه دي سزا زما فحق عقابي عليهم اي ثبت ووجب عقابي عليهم زما عذاب دا په دې باندې چې کوم نه نوې کې ثابت شوه دي دی آیاتونو کې نبی علیه السلام ته تسلی میلاو شو یوازې ستانه د خلق خلاف نه کوي د تیرو انبیاء مخالفتونو ډیر شوي دي وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق او نګوري دا کافران د مکه مگر هغه یوي چریتا ما لها من فواق چې نه وي د هغه لپاره دما فواق دا سروي چې کله سوق لوشي کنه او دا یو پر د 13 تشکی او بیا دوباره دا لک ساتې مرلور کې دي تا فواق ویل کیږي دما الله فرمایي چې دا چغه کله او اهل شي په دی باندې دی منس کې بیا دما دوی ته نه ملاويږي ها او دا به چې کم دین کی کمانه یک کې یو چغوي چې باغې سره به د دوی وګونو پر دی اوشليږي وقالو او دی بوای ربنا ای رب زمونږ ویل دی ربنا ای رب زمونږ عجل لنا قطنا تلوار کا زمونږ د پار زر کا زمونږ د پار قطنا هغه حصہ زمونږ د عذاب قبل يوم الحساب مخک د ورځې د حسابنا الله رب العالمین فرمایي دا داسې به وقوف خلق دی وای چې د قیامت نه مخک خدای مونږ باندې خپل عذاب راولا
نو داسم څوک وایي قط چاته ویل کېږي دا چې کوم دی نو حصې ته ویل کېږي ها قسم حظ نصیب او کفل دا ټول په معنا چې کوم دی او قط دا په معنا چې کوم دی عقل دا په معنا د چا سره راځي دا د حصې سره راځي نو فرمایي عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب مخکې د ورځې د حسابنا اصبر على ما يقولون نبی علیه الصلاة والسلام ته الله رب العالمین تسلی ورکړي ښه نو فرمایي ورته صبر کوه په هغه څه باندې چې وایي واذکر عبدنا داود ذل ایت او یاد کا بنده زمونږ لره داود علیه السلام ذل ایت چې هغه خاوند د قوت په عبادت ورله الله ورکړی ښه نو یو ورځ به روژه نیسله یو ورځ به افطار کو او د شپې چې کوم دی نو ګویا کې نیمه شپه دا به عبادت کو نو ډېر لوی قوت ورله الله په عبادت کې ورکړی ښه انه اواب بشک دا داود علیه السلام اواب رجاع دے اللہ رب العالمین تدیر رجوع کوونکی اوخا ان سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق بشک من مسخر کړو دتا الجبال غرنا معه يسبحن د سره به تسبیح ویلا بالعشي په بیگا کې والاشراق او په اشراق کې نو بیگا سوا چې د بکله چې کوم دینو تسبیح د الله کو نو اوی به ور سره هم سکو تسبیح به ور سره کو نو د ماخام په وخت کې چې کوم نه غوي کې اضافي تسبیح اضافي نوافل دا چې کوم نه سنت داوودی دي د قرنګ د اشراق په وخت کې اضافي نوافل صلاه الاشراق دا سدي دا چې کوم نه سنت داوودی دي دا د داوود علیه السلام سدي دا غي سنت دي د دې وجنه حدیث مبارک کې راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې چا د سحر په وخت کې 2 رکعات اشراق وکړو الله رب العالمین د دغه ورځې ګناهونه په اډوانس کې د معاف کړل اگر کو هغه د دریاب د زګ د برګوډه پوج کم دی نو ګویا کې په شمار باندې ودی نوي الله رب العالمین ورته معاف کړي تاسو په شولې په خبره باندې نو دغه حضرت انس رضی الله عنه فرمایي څوک چې د چاشت په وخت کې د اشراق نو وروسته 12 رکعات نفل دا کوي الله رب العالمین د دې لپاره په جنت کې د سرو زرو یو محل دا چې کوم نه هوی کې تیاری نو دا سنت داوودی دي ها نو الله رب العالمین فرمایي والطير محشوره او مارغان محشوره مجموعه را جمع کړي شوی حشر جمع د ویل کی معنا دا چې داوود علیه السلام بکلا تسبیح د الله کو نو التب چې کوم نه غرونه زنګیدل او دلته به د مارغانو دا چې کوم نه ډلې دا به ورسره د داوود علیه السلام سره به یو ځای تسبیح دا به ورسره کو کل له اواب او هر یو او دا ټول د داوود علیه السلام ته رجوع کوونکو وشددنا ملکه واتیناه الحکمت وفصل الخطاب او موږ مضبوط کړو حکومت د دلرا دومره مضبوط حکومت ورله الله ورکړو صرف د په څوکۍ باندې به 10,000 فوجیان دا به د څوکیدارۍ لپاره ولاړ تاسو اندازه ولګوئ چې د په څومره لوی دنیا باندې حکومت او څومره مضبوط حکومت ورله الله ورکړو او نیک سړي ته حکومت ملاویدل دا د الله نعمت دی کوم د لپاره کوم د مخلوق لپاره د دې وجنه الله رب العالمین ذکر کوي د نعمتونو په ځای کې فرمایي واتیناه الحکمت ورکړو د تمونګه نبوت لره او فصل الخطاب او ډیر او خطاب فاصل مو ورته ورکړو فصل الخطاب هغه چې کوم نه ګویا کې وینا چې هغه دغه چې کوم نه و چا ولامده د یو بل نه جدا کی حق او باطل د یو بل نه سکی جدا کی ډیر بهترین خطیب د داوود علیه السلام دا اما بعد چې موږ تاسو په دې تقریر کې وایو کنه دا د داوود علیه السلام چې کوم نه ګویا کې نه د دې آغاز شوه دی دا جمله هغه چې کوم نه ګویا کې په خطاب کې دا مروجه کړی دا ډیر بهترین خطیب هم وو دا داوود علیه السلام فرمایي وهل اتاک نبأ الخصم اتا تراغله د ای حبیبا خبر د هغه مقدمه د هغه دعوی کون کو خلقو خبر تا تراغله ده چې د داوود علیه السلام سره مقدمه کړي وا استصور المحراب په هغه وخت کې دی په دیوال باندې راوړېدل هغه عبادتګاه د داوود علیه السلام ته تصورو سور البلد چې کوم نه ګویا کې دا د خار نه چې غیر چا پیرا کوم حفاظتي دیوال وهل شوی بیا هغه د سور البلد ویل کی تصورو معنا دا چې په دیوال باندې د پاسه راوړېدل اوس داوود علیه السلام په خپل محراب یعنی په خپل عبادتګاه په خپل مسجد کې چې کوم دینو تشریف فرما ده او دوی په دې طریقه باندې راوړېدل
الله رب العالمین د داوود علیه السلام د صبر امتحان اخیستلو چې حکومت او نبوت مې درکړي دي خو ورېږه چې غوسه کې راځي او که نه راځي رعایا به مختلف قسم وي څه به خوش اخلاقه وي څه به بد اخلاقه وي څه به چې کوم دی نو ګویا کې حلیم المزاج وي او څه به ډېر غوسناک وي نو ته به د ټولو سره مخامخ راځي الله رب العالمین په امتحان کې نو فرمایي اذ دخلوا على داوود په هغه وخت کې چې داخل شو په داوود علیه السلام باندې ففزع منهم نو داوود علیه السلام او یریدو د دوی نه دا خوف طبیعي دی هلکه اوس داسې طریقه ده چې تاسو په دیوال راوړئ په دې ګیټ باندې ولې نه راننوتلی نو قالو دوی وویل لا تخف یریږه ما خصمانې نحنو خصمانې موږ یو دوه فریقه یو صیبه زموږ په خپل منځ کې تنازع ده او جګړه ده تا له راغلي یو بغا بعضنا على بعض ظلم کړی دی بعضې زمونږ په بعضې نورو باندې فحکم بیننا بالحق فیصله وکړه زمونږ په منځ کې په حق باندې ولا تشتت او ظلم مه کوه واهدنا الى سواء الصراط لار وښیه مونږ برابر که مونږه الى سواء الصراط هغه نیغې لارې ته مونږ نیغې لارې ته برابر که مونږ سره به ظلم نه کوې ګورئ ښه چې اوس نبي هم شي حاکم وقت هم شي او مخامخ راغلی سړی ورته وایي چې ګورې زیاتې هغه سره ونه کړې نو دا خو د دباو انداز دی دا لهجه هم ټیک نه ده دا راتللي هم ټیک نه وو دا الفاظ هم ټیک نه دي دا اوس د داود علیه السلام د صبر امتحان الله رب العالمین اخلي ښه نو داود علیه السلام ورته غږ هم نه کوي بلکل خاموش پاتې شو پوه شولې په خبره باندې که نه دا الله رب العالمین حکمرانانو ته د حکومت سلیقه ښایي چې ګوره تاسو له به رعایا راځي شل ګوډ په هغې کې به مختلف قسم خلق به پکې وي تاسو به غوسه کېږئ نه نبي علیه السلام د حاکم مثال د راعي پیش کړی دی لکه څنګه چې دا شپونکی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته شپونکی چې په لاره روان وي نو دا یو ګډه دی نه چې کوم دی نو غنمو ته ورودانګي دی پسې زر لاړ شي هغه راوګرځي دا بله ته نه شوتل ته ورودانګي دی پسې زر لاړ شي هغه ته نه دېخوا کي نو چې په دې لاره باندې ځي نو ګاډو له لار برابرۍ خلقو له لار برابرۍ نو یو ګډه نیمه پکې ناجوړه شي نو دی په صادر کې ورواچي نو په شا یې راواړي نو بعضې ګډه پکې لنګه شي نو د هغې هغه ګنده او سقا د پریوان نه لون چې کوم دی نو بچې هغه دی په صادر کې ورواچي او په دې اوږه باندې د ځان سره راواخلي نو دا ناجوړه ګډه چې دی په اوږه وړي نو متیازې دې کوي په دې لاره باندې تاسو پوه شولې په خبره باندې نبي علیه السلام څومره تشبیه بلیغ ورکړه د کلکم راع مشر چې دی نو کشران وی به پکې هر قسمه خلق به پکې وي دی به ډېر لوی زغم لري او ډېر لوی بردباره به وي نو د حاکمیت د هغې چې کوم دی نو د حکومت او د سیاست آداب الله رب العالمین ښیي نو داود علیه السلام له تربیت ورکوي نو فرمایي داود علیه السلام خاموش ښځي وایي چې تاسو سره دپاره راغلي یئ خپله مقدمه پیش کوي نو اوس ورته دا یو ملګری وایي چې ان هذا اخي دا مې رور دی سیبه له 99 نعجة د یو کم سل ګډې دي ولي نعجة واحدة او زما یکه یو ګډه ده نو فقال نو دی راته وایي اکفلنیها اجعلني کفیلها اجعلني کافلها ما چې کوم دی نو ګویا کې د دې یوې ګډې کافل دا وګرځوه یعنې دی ما ته وایي چې دا یو کم سل را سره دي دا یوه راله هم ورپسې ته راکړه نو دا سل په سله ګډې دا به چې کوم دی نو زما سره شي او زه به یې خصمانه کومه نو وعزني فی الخطاب او دې زورورتوب کوي په ما باندې فی الخطاب په خبرو کې نو په جبر رانه غواړي اوس خو د روړۍ په حواله باندې شي یاره روړۍ تا تاسې چې کوم دی نو د یو ګډې له اوس ته ګوساړه نشي اغوستی د ټانټو ټوپ ورله نشي اغوستی شوتل ورله نشي کړلی نو د یو ګډې دپاره به څه ځان ستړی کې خو دا داسې وکړه چې ما ته یې راولېږه خیر دی بس د دې هغه چې کوم کړاو مړاو دی هغه به زه کومه نو په دې لهجه کې لا وایي نو بیا هم ټیک ده نه وعزني فی الخطاب او دې زورورتوب کوي په ما باندې چې کوم دی نو په وینا کې شابه دا یو ګډې راولېږه ما ته نو داود علیه السلام چې د ده دا مظلومیت واورېدلو نو دا تا سره زیاتې کړي نو فرمایي ورته قال وویل داود علیه السلام لقد ظلمک په تحقیق سره د ظلم کړی دی په تا باندې بسؤال نعجتک الی نعاجه چې د یو ګډه خپله استانه غواړي او الی نعاجه هغې خپلو ډېرو ګډو دپاره نو دی دومره یو کم سل ګډې ورسره دي او په هغې لا چې کوم دی نو سترګې نه مړېږي او ستا دا یو ګډه پرې نه سود کېږي ستا سره نو دا در نه غواړي او غواړي در نه په زوره باندې دا تا سره ظلم کوي زیاتې در سره کوي اوس ما ته وګورئ داود علیه السلام نه په دې ځای کې په عدالتي اصولو کې لږ غوندې تقصیر او لږ غوندې کمي ترېنه وشوه
تربیت دوران دی کنه الله رب العالمین ورته چل کی چې محاکمه به څنګه کې در آیا وسره پکار دادا داود علیه السلام چې د مدعی خبره واورېدل چې مدعا علیه ته ویلې الله ته رښتیا ده نه دا کړه وایي نو هغه ته په صفای موقع پیش نه کړل ډایرکټ په ډایرکټ باندې وی یاره دا دې زیاتې کوي ښا دا دې ستانه چې کوم نه دا یو غړې پتا نه سود کیږي نو لقد ظلمک تاسو پوښتنه نورست بیا داود علیه السلام هغه چې کوم نه وایي کې یو اصول بیانوي چې یاره شراکت خشیز نه ده او په شراکت کې په شریکه کې خامخا بعضی په بعضی ورونو باندې چې کوم نه وایي کې هغه لاس کوچتای ان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض او اکثر چې کوم دینو ډیر د شریکانو نه هغه زیاتې کې بعضی د دې د بعضی نورو سره نو په شراکت کې داسې کیږي نو ګویا کې په دې ځای کې بیا تسلی ورله هم ورکړي چې دا یوازې تاسو سره نه کیږي څوک چې هم شراکت کوي نو په شراکت کې یو په بل باندې خامخا لاس ورچي تاسو پوښتنه په خبره باندې دی وجه چې کوم دینو ګویا کې معاملاتو کې شراکت د خشه نه دی په دې کې چې کوم نه وایي اون چې نیچ خامخا راځي معاملات چې ځان لوي نو دا ډیر زیات خوي دا پښتو کې بعضی متلونه ډیر خدي ویروري خوري به کوو حساب کتاب به تر منځي زموږ د علاقو د خلک دا په دارونه چې شریک وي نو په اول کې ډیر زیات خواږي خو چې وروسته کله بیا جدا کیږي کنه نو بیا د یو بل په غوښو باندې نه مړیږي یو د خپل پټې هغه پټ ساتي نو بل د خپل کټې پټ ساتي نو بل د خپل بینک بیلانس بیا پټ ساتي نو بیا د یو بل سره جګړې ایو ورته دا ټولې ما ګټلې دي نو دا بل ورته وی دلته په دې کلی کې چې زناستو ما په مداغم خالي کولې او دا کور چې ساتو او ستا په دې بچو باندې تعلیم ما کړې دي دی ډاکټرانو نه ما ووستې دي خو تا انت خواري کوله او ما دلته خواري کوله تاسو په شته خبره باندې کنه نو بعضي په کې داسې زورور شي چې هغه دلته الته غرور چې سګټلي نو دلته د خپل نوم باندې الستي نو په پټوار کې بزان پسې خېجولي نو چې روستو معاملې حکومت او عدالت ته لاړ شي نو هغه ټول په د پسې خطري نو بیا په کلونو باندې کړي نو ګوره د شریعت څخه اصول دي او څخه فلسفه ده فرمایي معاملاتو کې شراکت مه کوئ معاملات چې کوم دی نو ګویا کې دا چې ځان نه کوئ دا به ډېره زیاته بهتري انسان کمزوری دی خامخا په خپل شریک باندې کله دنګنه کوي نو ان کثیر من الخلطاء ډېر د هغې شرکاؤنا خلید په معنا د شریک سره راځي خلید فی نفس المبیعه تاسو ویلي دي کنه او خلید فی حقوق المبیعه دا تاسو ویلي دي فرمایي وان کثیرا من الخلطاء یو ډېر د شریکانو نه لا يبغي بعضهم على بعض ظلم في بعض الذين فبعض النور بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم مگر هغه خلک چې ایمان راوړی وي او نیک عملونه کړی وي وقليل ما هم او قليل ما او ډیر کم دي هم دغه کسان داسې خلک ډیر کم وي چې په شریکه کې چې کم نه وایي چې ظلم نه کوي او زیاتې نه کوي وظن داود انما فتناه ودغه ځای کې ګمان کو داود علیه السلام انما فتناه چې بشک موږ په ازمیښت کې ورچولې و دلاره دا په حقیقت کې دوه خصمین نه وو دا فرشتې وي او دا رالیږلي شوي وي په داود علیه السلام پسې او د امتحان اخیستلو چې دی په آداب حکومت باندې پوهیږي کو نه پوهیږي غصه کې راځي کو نه راځي او د عدالت اصول چې کوم دی نو ګویا کې هغې باندې پوهیږي کو نه پوهیږي نو فاستغفر ربه نو استغفار یې وغوښتلو د رب خپلنا نو صبر امتحان کې خو کامیاب شو خو مدعا علیه د صفای مقور نه کړله کبي ترې نه وشوله نو د دې وجې نه استغفار وغوښتلو خدای معافي راته وکړه وخر راکعا او پرېوتلو رکوع کوونکې وانابا او الله رب العالمین ته رجوع وکړله بس په رکوع باندې ورغی نو رکوع نه مراد په دې ځای کې سجده ده تاسو پوه شئ په خبره باندې اوس آیا د رکوع په کیفیت کې چې کوم دی نو سجده ادا کېږي کو نه ادا کېږي نو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې ځای نه استدلال کوي وایي کوم قاري صاحب چې په مانځه کې د سجدې آیت دا اولولي او په دقه مانځه کې دی کله د مانځه د رکوع لځي او د تللو نه مخکې چې کوم دی نو ګویا کې د نیت وکړي چې یاره زه پکې هغه سجده هم راګرځوم نو فرمایي د په دې رکوع کې هغه سجده هم را وګرځېدله ځکه خر راکعا تاسو پوه شئ په خبره باندې د رکوع په کیفیت کې الله رب العالمین سجده قبول کړله پته ولګېدله چې قاري صاحب هم د رکوع په کیفیت کې کله نیت د سجدې وکړي نو الله به درنه قبلوي
خو بهتره خبره دا ده چې ځان له وکړي نو هغه ډېره زیاته بهتره ده ښه نو فرمایي فغفرنا له ذلك موږ بخشش وکړو داود علیه السلام ته د دې خبرې وان له عندنا لزلفا او بېشکه د دې داود علیه السلام دپاره زمونږ سره لزلفا هغه نزدېکت دی هغه قربت دی وحسن مآبنا او ډېر بهترین ځای ده واپسی دی یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض یا داود علیه السلام بېشکه موږ ته ګرځولی خلیفه په ځمکه کې الله ورته فرمایي چې ته حاکم نه یې ښه ته خلیفه یې دې ځای نه معلومه دا شوله مسلمان به ځان حاکم مطلق نه تصور کوي مسلمان بادشاه به ځان د الله خلیفه او د الله نایب تصور کوي دې کېناستلی د دې دپاره دی چې د الله حکمونه په د الله په مخلوق باندې نافذ العمل کړي خلیفه چاته ویل کېږي الذي يخلفني في تنفيذ احکامي خلیفه هغه ته ویل کېږي چې هغه به د الله خلافت کې د الله رب العالمین د احکامو په تنفیذ کې نو داود علیه السلام ته هم الله رب العالمین فرمایي چې یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق نو فیصله کوه په منځ د خلقو کې بالحق په انصاف باندې حضرت مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت الله علیه حضرت مولانا ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه دا د پاکستان په دستورساز کمیشن کې چې وړاندې کوم کمیټي جوړه شوه نو دا علما پکې شامل وو نو دوی د پاکستان د آئین وړاندې جمله دا ولیکله چې پاکستان کې به ستر حاکمیت دا د الله وي حاکمیت اعلی به د چا وي حاکم اصلي حاکم مطلق به الله وي او د خلق نمائندگان دا به د الله د جانشین او د خلیفہ او د نائب په حیثیت باندې د الله احکام نافذ العمل کوي نو ګوره بعینه چې کوم دی نو ګویا کې دا الفاظ په دستور پاکستان کې په آئین پاکستان کې وړاندې چې کوم دی نو دفعه کې لیکلي شوي دي آئینی جنګ موږ له خپلو مشرانو ګټلی دا اوس زمونږ بې خوندتوب دی بېکارتوب دی چې تر اوسه پورې موږ او تاسو هغه چې کوم دی نو عملي نه کړی دی نو فرمایي فاحكم بين الناس بالحق فیصله کوه په منځ د خلکو کې په حق باندې ولا تتبع الهوى او تابعداري مه کوه د خواهشاتو فیضلک عن سبیل الله نو تا به ګمراه کړي د لارې د الله نه ان الذين يضلون عن سبيل الله بشک هغه خلک چې هغه ګمراه کېږي د لارې د الله نه لهم عذاب شدید بما نسوا يوم الحساب د دې لپاره هغه عذاب سخت دی بما نسوا يوم الحساب په سبب د دې سره چې دې هېر کړی دی ورځ د حساب لره حضرت الامام شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه اغا ازاله الخفاء عن خلافه الخلفاء الاربعه اغه کی چې کوم نه د دې آیت کریمه خلاصہ او نچوړ لیکي چې د ریاست اسلامی د حکومت اسلامی دا غي چې کوم نه سلور اصول وي نمبر 1 حاکم مطلق په هغه کې صرف الله وي حاکمیت اعلی بر الله وي او موجوده حاکم بر الله خلیفہ او جانشین او نائب ځان تصور کوي نمبر 2 فحكم بين الناس بالحق اسلامی ریاست کے بعد عدالتی انصاف ملاویگی سبا ملاویگی عدالتی انصاف با ملاویگی تاس پوشلے پا خبر بان قرآن کی خو اللہ طول علوم را لیگی دا سیاست اصول اللہ قرآن کی را لیگی او دا بوتلان بھی دا علماء پا سیاست سکوئی الکا علماء چه پا کم سیاست شرعیه ہوئیگی اگر دا قرآن و دا سنت نا مستنبط دے و مأخوذ دے و مفہوم دے نو دویم اصل دا دی چې عدالتي انصاف به ملاوي فحكم بين الناس بالحق او دریم دغه چې کوم دی نو ګویا کې پکې دا ذکر کیږي چې خواهش پرستی به پکې ممنوع وي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله د خواهش پرستی چې کوم دی نو تداوت پکېږي په اسلامي حکومت کې او نمبر 4 نسو یوم الحساب د احتساب یو تصور به چې کوم دی نو ګویا کې د دې حاکمانو په ځل کې پروت وي نو د احتساب یو نظام به پدې کې محاسبه به پدې کې نو کلک گرفت به پدې کې تاسو پوښلې په خبره باندې او چې دا سلور اصول پکې وي نو دا ریاست مدینه وي او دا اسلامي حکومت وي تاسو پوښلې په خبره باندې شاباش نه فرمایي وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا او موږ دې پیدا کړی اسمان او زمکا او موږ دې کې باطلا عبث ذلك ظن الذين كفروا دا ګمان دي د کافرانو فويل للذين كفروا من النار هلاکت دې د کافرانو لپاره اورنا ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض الله فرمایي موږ د مؤمنان هغه خلق په شان دي وګرځو
چې څوک په ځمکه کې فساد کوي. ام نجعل المؤمنین کالکافرین، دا یې خلاصه شوله. ام نجعل المتقین کالفجار. بیا د هغې چې کوم دی نو ګویا کې تفسیر الله په خپله بیان کړی دی. د ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض تفسیر الله په خپله بیان کړی. ام نجعل المتقین کالفجار، یا وګرځو موږ متقیان لره په شان د فجار. دا دواړه به په مرتبه کې یو شان وي، دا دواړه به په دنیا کې یو شان زندگی تیروي. نه چرته هم داسې نه ده. نیکوکارو له په دنیا کې انعامات وي او بدکارو له په دنیا کې سزاګانې وي. کتاب انزلناه الیک مبارک، کتاب داسې دی چې موږ نازل کړی دی تا ته ای حبیبه، او مبارک برکت والا دی. څوک برکت والا دی؟ مبارک حافظه، مبارک قارئه، مبارک عالمه، مبارک خادمه. نه ما ته وګورئ، مبارک کل من تعلق به. د قرآن سره چې کل ما تعلق به، د کوم څیز چې تعلق د قرآن سره راغی هغه برکت والا دی. ان تر دې چې دا کوم کاغذ تاسو د کاپۍ نه راوښلو او د قرآن آیت پرې ولیکلو، دا کاغذ مبارک شو. دا کومه کپړه د تان نه راوښلوله او د قرآن دپاره پرې کڅوړه جوړه کړله، نو دا مبارکه شوله. بېجان څیزونو کې برکت ورچي، نو جاندار څیزونو له به څومره برکت ورکوي. الله اکبر. نو فرمایي مبارک کل ما تعلق به. نو فرمایي ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، امون غور کړی دی داود علیه السلام ته هبه کړی دی، ډالۍ کړی دی. څوک؟ سلیمان علیه السلام. نعم العبد، څه ډېر ښه بنده و. انه اواب، او دی الله ته رجوع کوونکی و. اذ عرض علیه بالعشي، هر کله چې پیش کړلی شو په ده باندې په بیګا کې. یو ورځ سلیمان علیه السلام وفرمایل چې یاره زما د جهاد د اسونه دا ما ته برابر کړي، زه یې لږ په خپله باندې چیک کوم. جهاد دا فرض چې کوم دی نو د آلة الجهاد دی. حدیث مبارک کې راځي معقود فی نواصیه الخیر، الفتح والمغنم. د دې په تندو کې الله رب العالمین د مؤمنانو لپاره خیر لیکلی دی. یا به ورله فتح چې کوم دی نو ګویا کې ورکوي، یا به ورله غنیمت په لاس باندې ورکوي. مسلمانانو له پکار دي چې آلات الجهاد دا د ځان سره چې کوم دی نو تکړه ساتي. هغه وخت کې اس و، نن سبا ټینک دی، نن سبا چې کوم دی نو ګویا کې بختربند دی، نن سبا د دې وخت هغه مناسب آلات الجهاد دي. په دې کې الله د مؤمنانو لپاره خیر کېښودلی دی. او دا نه چې اوس په هغې کې په بل څیز باندې سفر نه شي کولی. تاسو پوه شوئ په خبره باندې؟ یو څیز پکې سفر نه شي کولی بغیر د دې نه. اوس هم په کار راځي. نو سلیمان علیه السلام فرمایل ما ته دا اسونه را برابر کړي، زه یې ننداره کوم، چکه پې کوم. پته ولګېدله چې د مجاهدینو مشر ته پکار دي چې آلات الجهاد کله کله په خپله باندې چک کوي. حاکم وخت ته پکار دي چې کله کله د مسلمانانو چې کوم دی نو ګویا کې د مشترکه املاکو د هغې حفاظت لپاره په خپله هم راوځي. سلیمان علیه السلام راووتو، یو اس باندې لاس وخي، بل باندې لاس وخي، اسونه یې ټول په ټوله چک کړل چې وایي که تر نور پرېوتو. د مازدیګر لمونځ قضا شو، دعا یې وکړه خدای پاکه دا نور را واپس کړي. الله نور را واپس کړو. سلیمان علیه السلام د مازدیګر لمونځ وکړو په خپل ټایم باندې. خو زړه کې پیدا شوله دا د اسونو چې کوم دی نو زما نه دا لمونځ قضا کړو، د اس سره مینې، د غیر الله مینې نو راولګېدلو. په هغه وخت کې د اسونو قرباني جایز وه. نو توره یې راواخېستله او هغه ټول په ټوله اسونه چې کوم دی نو ګویا کې هغه یې ذبح کړل او ټوکړي ټوکړي یې کړل. د خپل طرف نه چې کوم دی نو ګویا کې د بیت المال خزانې ته یې ادایګي وکړله. دا یې صرف په دې بنیاد باندې کول چې دا د مخلوق دا محبت زما د زړه نه چې کوم دی نو ګویا کې وځي، او زما دا مونځ چې زما نه لیټ شو چې کم از کم د دې کفاره د الله په نسبت باندې قبول شي. تاسو پوه شئ په خبره باندې؟ نو الله فرمایل ښه ته زما په دین دومره ننګ کې چې تا د څلورو خپو والا سورلي قربان کړله. نو الله هوا ته وفرمایل چې هوا سلیمان علیه السلام ته مسخره شه. نو الله ورله د اس نه بهترینه سورلي ورکړله. د څه په صورت کې؟ د هوا په صورت کې. نو بیا به تخت چې کوم دی نو ګویا کې هوا د ځان سره واخیستلو او د میاشتې مسافت به د سحر نه تر غرمې پورې ورله وکړو او د غرمې نه تر ماښام پورې د بلې میاشتې. نو اس چې به په 2 میاشتو کې سلیمان علیه السلام له کوم سفر کو، نو الله رب العالمین ورله په یوه ورځ کې د هغې سفر دپاره چې کوم دی نو هوا مسخر کړله. نو فرمایي
دا هغه مشهور تفسیر دی چې کوم تاسو ته ما ویخه په دې کې شاذ اقوال او مرجوح اقوال نور شته هغه درته نه حسب تاسو په دغه کې کنفیوژن کې براشي تاسو بیا شک کې وکړئ ځین فرمایي او وهبنا لداود او مونږ ډالې کړې داود علیه السلام سليمان علیه السلام زوی سليمان علیه السلام د داود علیه السلام زوی نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي چې هر کله پیش کړل شي په سليمان علیه السلام باندې بالعشي په بیګا کې الصافنات اسنا صافنات صافن چې کوم دی نو ګویا کې دا صافنات الخيل القائمه على ثلاث کله چې دا اس په دې دریو خو باندې ودرېږي او دا یو وخت دغه شان دی په دې هو دغه شان دی اونې سي وړاند تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه نو دا ډیر کارا اسوي ښه دا نسلی او اصلي اسوي نو فرمایي چې کله دغه اسونه په د باندې پیش کړل شو صافنات الجیاد او کارا اسونه یعنی ساربم کو تکړه کو په منډه کې په جهاد کې باغې کې بهتر ښه جیاد جمع د جواد د په معنا چې کوم دی نو د کار سره راځي فقال نو سليمان عليه السلام اني احببت حب الخير عن ذكر ربي بشک ما محبت کړي حب الخير هغه محبت د مال د دنیا د دې مخلوق سره چې کوم دی نو ګویا کې محبت کړي دي نو زه عن ذکر ربي نو زه دې محبت چې کوم دی نو غافلا عن ذکر ربي زه غافل کړم د عن ذکر ربي عن الصلاه د مانځنه چې کوم دی نو ګویا کې غافل کړم د مانځنه کو باسلم د دې محبت حتى توارت بالحجاب تر دې پورې چې پټ شو دا نور بالحجاب بعد پرده کې یعنی په پریوتو شو نردوها علیا دعای مختلفه خدای پاکه دا چې کوم دی نو ګویا کې نور دا ما ته را واپس کې زمانه موس چې کوم دی نو ګویا کې قضا شو نو فرمایي ردوها علیا واپس کوي دغه نور لره په ما باندې الله ورته نور را واپس کو منځکو کو منځنه ورستو تور را واخستله فطفق نو دې شروع شو مسحا په وهلو باندې ضربا بالسوق والاعناق په پندو باندې او په سټونو باندې نو معنا دا اسونو لوي چې کم نه لګوي کې په سټ باندې چاړه کې خدای حلال به کو او بیا به ورله یو اندام چې کم نه لګوي کې دا به کټ کو ځکه اوس خدای غوخه هغه فزول زی نو هغه غوخه ورله سیوا دا کول نه فزول کول نه بلکې هغه کار آمد را وستل نو ټوکړي کو په خلکو په فقراو باندې تقسیمول ولقد فتنا سليمان وتحقيق سره من ازمه کې ورچول سليمان عليه السلام لرا دا اوس یو بل واقعا ده د دې بخاری شریف او مسلم شریف دا حدیث راغسته دی یو ورځ سليمان عليه السلام قسم وخوړل چې زه خپل ټولو بیبيانو ته چې کوم دینو په یو شپه کې رسېږم او هم بستری به ورسره کوم او د هرې بیبي نه بر الله رب العالمین یو مجاهد زوی راکړي چې هغه به فارس فی سبیل الله جوړیږي ان شاء الله ورسره ونوي چې ان شاء الله ورسره ونوي نو الله رب العالمین دغه چې کوم نه اراده دا ورنه ناکام کړل نو د ټولو بیبيانو نه الله ورته حمل ورنکو د یوی بیبي حمل الله ټهراو کو او هغه هم چې کوم ماشوم کوزیګاو نو هغه د وخت یو ټوکړه وا هغه چې کوم نه وایي یو کامل مکمل انسان دا نو هغه ورته راوړل شو په تخت ورته کې خودلې شو چې دا تاسو چې کوم نه قسم خورلې دا غي په سره کې الله تعالی دا غیر تعامل خلقت چې کوم نه وایي یو لوټړه یو ټوکړه د وخت دا بچي الله درکړې دي نو سليمان عليه السلام د احساس کو شو او ما ان شاء الله نو ویلې چې ان شاء الله می ویلې وي نو بیا براله د هر بیبینا الله رب العالمین یو مجاهد زوی را کړو فرمایي ولقد فتنا سليمان په تحقیق سره موږ ازمیخ کړو په سليمان عليه السلام باندې والقينا على كرسيه جسدا امغر زولد فتح د باندې جسدا یو جوسا نو جوسا دا چې کوم نه وایي کې غیر تعامل خلقت ښه ثم اناب نبيات رجوع کړل الله رب العالمین طرف ته دي کې نور هم چې کوم نه وایي کې مختلف واقعات دا تفاسیر ورانه نقل کړی دي خدا واقعیا چون کې په حدیث صحیح د بخاری او د مسلم ثابت ده د دې وجه چې کوم نه واسطه شو وړاندې دا راځي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب سليمان عليه السلام دعا وکړه رب اغفر لي خدای دې رحم وشول ان شاء الله سره ویل نو خبره وهب لي ملكا خدا سے حکومت را تراکلا ينبغي لاحد من بعدي چې نبی مناسب دی یو کس ته زمانه ورستو انك انت الوهاب بشک تور کون کې دغه نبی وقت د الله رب العالمین د حکومت غواړي نو د صالحینو د لپاره حکومت غوښتل
تاسو پوښلې په خبره باندې دا یو نبی نه وجعلنا للمتقین اماما تاسو پوښلې په خبره باندې د صالحینو لپاره حکومت غوښتل د جاه طلبۍ په بنیاد نه بلکې د الله د احکاماتو د غالب کولو په بنیاد دا د انبیاء او د علماء ته په میراث کې پاتې ده نو فرمایي وهب لي ملکا او راکه ما ته داسې بادشاه لا ينبغي لاحد من بعدي چې نوي مناسب د یو کس لپاره زمانه وروسته انك انت الوهاب بشک ته ورکوونکې فسخرنا له الريح نو مسخر کړو د سليمان عليه السلام ته الريح سلیلا تجري بامره چې دی بدل کول په حکم د باندې رخاء نرما حيث اصاب کوم ځای کې چې بده رسیدلو بس چې د بچرته لن غختل نو دی چې کوم نه رسیدلې بده ډېر په آرام او په سکون سره ما ته وګورئ د سیلې رفتار کله دومره تیز شي چې یو شی اوچت شي نو اوچت کینو غرب شي د دیوال نه او تنبي یا چې کوم نه وګورئ کې د غر نه او تنبي نه ډېر په آرام سره لکه د جاس چې څنګه اوچتي او بیا لکه څنګه چې په غلار باندې لینډینګ کوي نو آرام او اطمینان سره تاسو پوښتنه په خبره باندې الله رب العالمین ورته اسباب برابر کړو والشياطين كل بناء وسخرنا دا تاسو مقدر کوي او موږ مسخر کړو سليمان عليه السلام ته وسخرنا له الريح وسخرنا له الشيطان او شیطان او الشياطين او جنات ورته مسخر کړو شیاطین دلته چې کوم نه وایي کې د جناتو نه تعبیر 50 سره وشو په شیاطین سره وشو تاسو پوښتنه په خبره باندې ځکه شیطان د جناتو نه دینو کان من الجن ففسق عن امر ربه نو كل بناء هر یو کاریګر کل بنا ویل کېږي ګلکار ته دا چې څوک د آبادی جوړي ها الله فرمایي په جناتو کې مې هغه جنات مسخر کړو کوم چې ګلکاران وو او وغواس او په دریاب کې به غوپی وهلې غوپی وهونکي وو په غوطزنۍ باندې پویدل چې په دریاب کې دننه ورننوځي او د دریاب د ویښ نه ملغلرې راوباسي سلیمان علیه السلام نه دا نور له مسخر کړي وو آخرین او نور مقررین فی الاسفاد چې هغه به تړلي شي وو په زنځیرونو کې نو چې دا کومو پیریانو به د سلیمان علیه السلام خبره ونه منله نو الله رب العالمین به هغه دلته چې کوم دی نو ګویا کې په زنځیرونو کې تړلي دا به ورته حاضر کړلو نو آخرین او الله ورته هغه مسخر کړي مقررین فی الاسفاد چې هغه به تړلي شي وو په دغه زنځیرونو کې بیړو کې هذا عطاؤنا فمن او امسك بغیر حساب دا عطاؤنا ورکړه زمونږه فمن نو احسان وکا او امسك یا ځان سره اوساته بغیر حساب لا حساب عليك پتا باندې اس حساب نشته دی یعنی دا نعمتونه متعدد درکړي دي اوس کو بنت ته نه فائدہ راسه نو احسان پکې وکا فمن او کو نه راسه نو امسك ځان سره اوساته او بغیر حساب لا حساب عليك فطبعا اس حساب چې کوم نه ګوي کې نشته ده وان له عندنا لزلفا او بشکه د سليمان عليه السلام د بار زموږ سره قربت او حسن او آب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان او یاد کا زموږ بل ايوب عليه السلام چې کوم وخت کې आवाज او خپل رب ته اني مسني الشيطان چې بشکه مسکړې د مال شیطان د دې واقعیا داسې ده چې د ایوب علیه السلام د بیبي د یو حکیم سره ملاقات وشو حکیم نو شیطان و ځان مې ورته حکیم جوړ کړو نو وی زهر بیماری چې کوم دی نو دا زه کولی شم د هغې لپاره علاج کولی شم نو دی ورته وی زما خاوند دا هغه چې کوم دی نو ایوب علیه السلام د ډېر وخت راسې بیمار دی هغه سره علاج وکړه نو دې شیطان ورته ووی علاج به ورته وکړم خو چې دی ښه شي نو بیا به ته داسې ووایې چې دا د حکیم خبو یعنی د نبي د بیبي د خولې نه یې داسې الفاظ راوباسل غوښتل چې په هغې کې چې کوم دی نو د شرک شایبه وه پکې نو دی ورته وی ټیک ده دوایي راکړه دوایي راوړله نو ایوب علیه السلام ته یې کېښودله دا مې د یو حکیم نه راوړله او ډېر هوښیار حکیم دی او ډېر خلک پرې ښه شوي دي او یو شرط یې راته کېښودو چې خاوند ته دې ووایه چې کله په دې دوایۍ باندې ښه شي نو ته به داسې ووایې چې د حکیم ښه کړم نو ایوب علیه السلام خو پیغمبر دا حکیم نه و دا خو شیطان و او ته د شیطان چې کوم دی نو ګویا کې دوکه کړلې زه به ښه کېږم او که نه سل لختې به دې وهم نو هغه بیماري ښه سیوا شوله ځکه چې د بیبي په ګمراهۍ باندې خاوند خفه کېږي او چې بیا خاوند نه وي
نو ډېر زیات خفه شو چې دا خو دې چې کوم دی نو ډېر غلط کار کړی دی نو هغه وخت کې قسم وکړ زما د قسم چې زه جوړ شم که نه زه به تا سل لختې وهم نو الله رب العالمین هغه واقعه ذکر کوي نو فرمایي ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان چې بېشکه مسه کړی دی ما لره شیطان بنصب په ستړي باندې او عذاب په تکلیف باندې د زړه مرضي کړی یم دې شیطان چې زما دا ښځه دوکه کړې ده او د هغې نه وروستو د جسمانی مرض نه وروستو مې چې کوم دی نو ګویا کې د زړه تکلیف سیوا شوی دی او ارقص برجلک الله رب العالمین په ډېر امتحان تېر کو اوږده واقعه د مخکې تېره شوې ده بالآخر الله ورته وفرمایل په دې خپه باندې یو لته ووهه ارقص برجلک نو لته ووهه په دې خپه خپله باندې هذا مغتسل نو ستا د دې خپې د لاندې به مغتسل دا چې کوم دی نو ګویا کې داسې یو چینه به راوځي چې هغه به د غسل قابله وي دومره ډېرې اوبه به وي پکې نو دا د غسل یو ځای باردن او دا اوبه یخې و شراب او د سکاټ قابلې نو پې اولمبه یې اسکا نو چې کله داود ایوب علیه السلام هغه اسکلې نو صحت یې ټیک شو چې کله پې اولمبل نو سرمن او د هغې د پاسه غوښه او هډوکې دا هر څه ویښته دا پې برابر شو نو الله فرمایي ووهبنا له اهله هغه اووه زامن او اووه لوڼه چې کومې ورله الله مړه کړې وي هغه ورته دوباره الله ورکړلی ومثلهم معهم او په مثل د دې باندې ورته نورې ورکړلې دیم الله ځوان کو بوډۍ هم الله ځوانه کړله او په بوډاپه باندې ورته 14 بچي ورکړل اووه زامن او اووه لوڼه رحمتا منا وذکرا لاولي الالباب اوس خو قسم یې خوړلی و د هغې قسم دپاره ورته الله حیله وښودله وخذ بیدک ضغثا واخله په لاس خپل کې ضغثا یو ګېډۍ دا کړکي دا لختې دا چې کوم دی نو ګویا کې سل لختې په یو جاروګۍ شکل کې چې کوم دی نو ګویا کې راغونډې کا او فضرب به نو په هغې باندې دا خپلې بیبي ووهه نو ستا قسم به پوره شي الله په دې زنانو څومره خفه کېږي نبي ته وایي قسم دې هم پوره کا او حیله ورته مخې په داسې طریقه باندې پوره کا چې ته اوس غټ لوړ راخلې او سل لوړه چې کوم دی نو ته دا وهې نو د دې په ځای باندې ستا دا قسم په دې باندې هم پوره کېدلی شي دا ورته الله څه ښي دا ورته الله حیله ښي نو ما ته وګورئ حیله د الله د حکم د پوره کېدلو دپاره جایز ده او د الله د حکم د ساقطولو دپاره جایزه بعضې خلک هغه کالو سر ورسره پیسه وي خو چې کله د رمضان ته رارسېږي نو هغه پیسې خپلې راواخلي حیله وکړي هغه د کور کې ښځې له ورکړي هم ښځې دا پیسې ستا شولې ښه دا د ځان سره تکیه ده وه ښځې وایي دا سړی په ما باندې کله مهربانه شو نو چې د اختر ته وخت نږدې شي دی ورته وایي دغه پیسې راکړه شاته واپس نو دا د څه مقصد وي دی چې کوم دی نو دا د اسقاط الزکات حیله دی کوي تاسو پوه شوئ په خبره باندې که نه نو دی د ځان د زکات ساتي چې په دې مال باندې چې کوم دی نو پوره کال زما په ملکیت کې تیر نه شي نو د یوې میاشتې لپاره د خپل ملکیت نه وباسو نو ښځې به یې ورکړو تاسو پوه شوئ داسې قسم حیلې چې څوک کوي دا ټیک خبره نه ده ښه د الله رب العالمین د حکم د تعمیل او د تکمیل لپاره حیله کول دا خیر دی خو د هغې د اسقاط لپاره حیله ټیک نه ده فاضرب به ولا تحنث او ته مه حانث کېږه ښه قسم کې چې کوم دی نو حانث کېدل دا نه دي پکار ولې ځکه قسم کې تا د الله نوم اخیستی دی نو ته چې حانث کېږي نو د الله د نوم اهانت او توهین راځي سپکاوی راځي د الله د نوم سپکاوی دا نه دی پکار انا وجدناه صابرا بېشکه موږ موندلی دی د ایوب علیه السلام دغه صابر نعم العبد الصبر ښه بنده و انه اواب انه رجاع واذكر عبادنا ابراهیم واسحاق ویعقوب اولي الايدي والابصار او زمونږ دا بندګان رایاد کا ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام چې دا خاوندان د لاسونو وو اولي الايدي دا د مټو خاوندانو یعنی قوت او طاقت مې ورله ورکړی و مونږ وایو که نه هلکې د دې فلانکي ډېر لاسته رسي معنا دا چې ډېر د اختیار خاوند دی هلکه په دې حکومت کې د فلانکي لاسرسي اختیار ورسره شته دی الله فرمایي دا انبیا خاوندانو د اختیار خاوندان وو والابصار او دا خاوندان د نظرونو الله فرمایي ډېر لوی بصیرت مې ورله چې کوم دی نو ګویا کې ورکړی و انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار د دې دوی یوازې په خپلو سترګو باندې د اشیاو ظاهر نه لیدلو د اشیاو باطن یې هم لیدلو د دې وجې نه دې ته اولي الابصار ویل کېږي د اشیاو ظاهر یې نه لیدلو د اشیاو باطن یې هم لیدلو
نو د دې وجه نه چې کوم دی نو ګویا کې دوی ته اولي الابصار ویل کېږي. انا اخلصناهم بخالصة، بېشکه مونږ خالص کړي وو دوی، مونږ چناو کړي وو دوی بخالصة په هغې یو صفت خالصه باندې. او هغه صفت خالصه چې دوی پې مونږ منتخب کړي وو، خاص کړي وو، هغه څه شی دی؟ هي ذکر الدار. دا هي به تاسو مقدر راوباسئ، تاسو ته به د آیت ترجمه اسانه شي. هغه صفت خالصه خاصه څه شی وو؟ چې هغه ذکر الدار فکر آخرت وو. څه شی وو؟ فکر آخرت وو. نو د دې په زړونو کې الله رب العالمین د آخرت سوچ ورچولی وو، دی به د دنیا دپاره سوچ نه کوو. وانهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، او بېشکه ودي زموږ په نسبت باندې د هغې منتخب کړو شوونه او د هغې غوره کړو شوونه. واذکر اسماعیل، او یاد کړه اسماعیل علیه السلام والیسع، او الیسع علیه السلام د الیاس علیه السلام د تر زوی وو. وذوالکفل، او ذوالکفل را یاد کړه. کل من الاخیار، دا ټول د غورو خلقونو. اخیار جمع د خیر ده. اخیار جمع د چا ده؟ خیر. په حدیث کې راغلی دی ان اشد بلاء الانبیاء ثم الخیر فالخیر. د ټولو نه زیات امتحانات د الله په لار کې په انبیاو راغلي دي، او بیا چې پکې څوک غوره دی. انه فرمایي هذا ذکر، دا مذکور، دا ذکر حسن دی د دوی، د دې هغه ښه صفت دی، مدح ده او د دې ثنا ده چې الله یې کوي. وان للمتقین لحسن مآب، او بېشکه د متقیانو دپاره هغه ډېر بهتر ټکانه ده. جنات عدن، چې هغه جنتونه د همیشوالي دي، مفتحة کلاو کړي شوي، لهم د دې دپاره الابواب دروازې. الله فرمایي د جنت دروازې به چرته په چا پسې بندېږي نه، د 24 ګنټې چې کوم دی نو دغه شانتې کلاو پرتې وي او د خپلو راتلونکو انتظار کوي. پوه شولې په خبره باندې؟ فرمایي متکئین فیها، دوی به تکیه لګوونکي په دې جنتونو کې، یدعون فیها، او دوی به راغوښتنه کوي په دې جنتونو کې، بفاکهة په میوې باندې، کثیرة ډېره، او شراب او څښاک باندې شراب. وعندهم، او د دوی سره به قاصرات الطرف، د دوی سره به قاصرات الطرف، هغه ټیټوونکي نظرونو خپلو لره حورې به وي. اطراب، امزولې د دوی به وي، د دوی امزولې به وي. داسې نه چې اوس بوډۍ حوره در باندې پېښه شوي وي. پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو الله رب العالمین هغه چې کوم دی نو ګویا کې ذکر کوي چې حوره به ځئ، دا به ستا امزولې وي. دې طرف ته اشاره ده چې دنیا کې هم کله نکاح کوئ نو خپل همعمرو سره نکاح کوئ. د خپل عمر نه په کم کې چې نکاح کې هم درله رسوایي ده، او د خپل عمر نه چې زیات کې نکاح کې نو هم درله ښکېمانتیا ده. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ اوس طالب جان چې د 50 کالو بوډۍ وږي چې هغې 8 نمبر چشمې لګولي، نو دی به بیا په اوږه باندې ګرځي، څه چل ورسره کوي؟ فرمایي قاصرات الطرف اطراف، هذا ما توعدون لیوم الحساب، دا هغه څه دی چې تاسو سره وعده کولی شي د ورځې د حساب دپاره. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، بېشکه دا جنت، دا رزق زمونږ دی، ما له من نفاد، نشته د دې دپاره انقطاع. دا هغه رزق دی چې د دې انقطاع نشته دی، ختمېدل نشته، نفاد. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربي. نفد چاته ویل کېږي؟ قطع ته او ختمېدلو ته ویل کېږي. الله فرمایي دا به ختمېږي نه. هذا، نو دا اجر د مؤمنانو لپاره، هذا اجر للمؤمنین. اوس د مؤمنانو چپټر دا کلوز شو، اوس د دوزخیانو هغه. وان للطاغین لشر مآب، او بېشکه د سرکشو دپاره ډېر بده ټکانه ده. او جهنم یصلونها فبئس المهاد. هذا، نو دا مخکې چې کوم دی الله جنت ته اشاره کړې وه، اوس دوزخ ته. هذا، نو دا عذاب دی د کافرانو لپاره، دا دوزخ. فلیذوقوه، نو اودسه کي دلره، فلیذوقوه، نو اودسه کي دوی دی لره، حمیم وغساق. نو دلته په دې دوزخ کې څه شی دی؟ حمیم، ګرمې اوبه دي، وغساق، او نمونه دي د دوزخیانو. وآخر من شکله، او بل په مثل د دې باندې ازواج انواع، د دې په مثل باندې نور ډېر زیات انواع دي او اصناف دي. هغه دا چې د دې دوزخیانو بول و براز وي، او دا به چې کوم دی نو ګویا کې دوی څکي، هغه هم دقه شانتې بد ذوقه او بد رنګه او بد خونده، دا به چې بد شکله دا به وي. هذا فوج مقتحم معکم. الله رب العالمین فرمایي دا هغه لښکر دی، دا کافران چې په جهنم کې یو بل وویني نو دوی به وایي یو بل ته دا هم یو ډله ده، مقتحم معکم، او دا هم داخلېدونکې ده ستاسو سره. اقتحام ویل کېږي الدخول بشدت، په زوره باندې چې کوم دی نو ګویا کې یو ځای ته ورننوتل. نو دوی خو به ځي نه که نه، نو شاته نه به وله دا فرشتې چې کوم دی نو ګروزونه را پرېږدي، نو په زوره باندې به یې ورننه باسي. نو فرمایي هذا فوج مقتحم معکم،
دا داسې لښکر دی چې دا داخلېدونکی دی ستاسو سره دوزخ ته لا مرحبا بهم. نو دا یو ډله چې کله وایي چې دا به مو داخلېږي دوزخ ته، دا هم په مونږ پسې راغلل، زمونږ ملګري شو، نو څه به ورته وایي؟ مرحبا بهم به ورته نه وایي ښه په خیر راغلی، ستړي مه شئ، بس مخې ته به تاسو ته به اوس ګلونه په غاړه کې ورچئ، دا ورته نه وایي. لا مرحبا بهم، تاسو باندې هیڅ وسعت او فراخي نشته دی، دوی باندې هیڅ وسعت او فراخي مخې ته چې کوم دی نو دا نشته دی. انتم قدمتموه لنا، نو تاسو وایي چې تاسو وړاندې کړی و دې کفر لره مونږ ته، دوی به ورته وایي دا کفر خو تاسو مونږ ته تاسو ښودلی و، بئس القرار، نو دا ډېر بده ټکانه ده، زمونږ او ستاسو د دواړو دپاره خیر مو نشته دی. نو قالو دا اتباع به ورته ووایي ربنا من قدم لنا هذا، خدایا چا چې وړاندې کړی دی زمونږ دپاره دا دوزخ، نو فزده عذابا، نو سیوا که هغه لره په عذاب باندې ضعفا دوچنده فی النار، په دوزخ کې. یو ولې د خپل عمل سزا ورکا، او دویم چې دا مونږ یې ګمراه کړي یو الله د دې سزا ورله ورکا. نو دې ته چې کوم دی نو ګویا کې تعذیب بالتسبیب ویلي کېږي، چې د چا لپاره د ګناه سبب جوړېدلو د وجې نه چې کوم دی نو مستحق د عذاب وګرځېږي. وقالو، نو ووایي او ویلي دي کفار مکه ما لنا لا نرى رجالا، څه شوي دي مونږ لره چې مونږ نه یو هغه نارینه کنا نعدهم من الاشرار. دا کافران د مکې دوی به په دوزخ کې وایي چې یاره مونږ خو به هم هلته څه خوار غریبانان لیدل، نو هغه خو زمونږ سره دلته په دوزخ کې نشته دی، مونږ خو دا ګمان کړو چې دنیا کې دوی خوار دي نو په آخرت کې به هم خوار وي، لکه حضرت بلال، حضرت خبیب، حضرت صہیب، حضرت سلمان فارسی، دا د بهر نه مهاجرین مستوطنین چې کوم دی نو ګویا کې راغلي وو دلته، د هغې غریبانان خو نه څه کور وطن و، نو دوی به ورته ډېر سپک کتل، نو دوی به وایي چې یاره هغه خلک خو نشته دی، ما لنا لا نرى، څه شوي دي مونږ لره چې مونږ نه یو رجالا هغې کسانو لره كنا نعدهم چې مونږ بشمارلو هغې لره من الاشرار د اشرارونه، اتخذناهم سخریا، مونږ نیسلی او دوی لره په ټوکو باندې. آیا مونږ دوی له نیسلی او په ټوکو باندې اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار، یا کاږه شوي وو د دوی نه دا نظرونه زمونږه، یعنې دا مونږ ورپورې ټوکې کولې او کنا دا په حقیقت کې چې کوم دی نو ګویا کې هم دغه شانتې خوار وو، نو دوی به په دغه وخت کې په خپل ځان باندې چې کوم دی نو سوچ واخلي چې دا مونږ ټیک کار کړی او دا مونږ ټیک کار نه و کړی. الله فرمایي ان ذلک لحق، بېشکه دا دوزخ لحق وقوعه علی الکافرین. تاسو ورسره دا ولګوئ نو تاسو ته به ترجمه اسانه شي. د دې وقوع په کافرانو باندې بالکل دا حق ده، دا واجبه ده. او نو فرمایي تخاصم اهل النار، چې هغه تخاصم دی او جګړه ده د اهل النار په خپل منځ کې، قل وایه حبیبه انما انا منذر، بېشکه زه یېرونکی یم، وما من اله الا الله الواحد القهار، او نشته دی معبود برحق مګر دغه یو ذات دی چې هغه واحد او قهار دی، رب السماوات والارض وما بینهما العزیز الغفار. قل وایه حبیبه هو نبأ عظیم، دا زما دا نبوت نبأ عظیم، دا لوی خبر دی، انتم عنه معرضون، تاسو د دې نه اعراض کوونکي، ما کان لي من علم، نشته دی زما لپاره څه علم بالملأ الاعلى، په ملأ اعلی باندې ما ته خو د هغې څه علم نشته دی، هېڅ په هغه وخت کې یختصمون چې دوی جګړه کوله. نو د قرآن کریم د هغې د نزول یو دلیل او د هغې د حقانیت یو دلیل دا ورته ووایه. تا په دې قرآن کریم کې دوی ته د ملأ اعلی یو واقعه ذکر کړی دی، وإذ قال ربک للملائکة إني جاعل في الأرض خلیفه، نو ته دوی ته ووایه ولې دا واقعه چې زه تاسو ته بیانوم نو زه په هغه وخت کې په ملأ اعلی کې وم، ما دا لیدل نه، دا خو ما په د وحي په ذریعه باندې الله ښودلي دي. نو فرمایي ما کان لي من علم بالملأ الاعلى، نه دی ما دپاره علم په ملأ اعلی باندې چې په هغه وخت کې یختصمونه چې دوی جګړه کوله په خلافت د آدم علیه السلام کې. نو چا وویل چې دې چې کوم دی نو ګویا کې او بالکل دا مناسبه خبره ده، او چا انکار وکړو او الله رب العالمین ته وویل چې اتجعل فیها من یفسد فیها، خانه ته اوس په دې کې هغه انسان پیدا کوي چې دلته به خودریزي کوي، فساد به کوي. نو اذ یختصمون، چې هغه وخت چې دوی خپل منځ کې مخاصمت کوو، ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین، نه ده نو ان یوحى الی، نه ده وحی کړی شوي ما ته مګر د دې خبرې چې بېشکه زه یرونکی مواضح، اذ قال ربک للملائکة انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اوس د ملأ اعلی هغه
دغه چې کوم دی نو ګویا کې هغه را ذکر کړي ښه نو د دې ترجمه تاسو شو ډېرې وایي نو فرمایي فسجد الملائکة كلهم اجمعون الا ابلیس استكبر وكان من الكافرين قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق مني والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين ندادي شيطان قولي قل هو يا حبيب ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين زخو نستاسو نه په دې تبلیغ څخه پیسې غواړم او نه زه د متکلفینو نه یم تکلف د تفاعلنا ځان په تکلیف کې ورچول دا تصنع او بناوټ ته ویل کېږي ما څه د ځان ته خدا خبرې تاسو ته نه دي جوړې کړي ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأه بعد حين او زر د چې تاسو به وپېژنئ ای اهل مکه خبر د بعد حين وروسته د لږ وخت نه تاسو ته به په خپله باندې اندازه وشي صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورة الزمر ان شاء الله يسمع ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا غفور رحيم رب كريم اخوك حبيب صلى الله عليه وسلم الشكر الاخير دعاء عند المختلف الله من جل الموالى وانت نسيك الصبر شرور وفتنه تكليفنا اخوك حبيب صلى الله عليه وسلم نحفظ زانا ومن تبارك الله واقترد الله من تقنا ومن تقنا نسيبك انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوه